بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو، نن موږ ګندف جامع تعلیم قرآن ته راغلي یو. حضرت مولانا مفتی شریف حسین شریف دامت برکاتهم عالیه سره چونکې زموږ خو اراده دا وه چې ښه تفصیلي خبره به وکړو، خو چونکې درس شروع دی، دوران درس کې هغې موږ له یو څو منټه راکړه. زه د هغې شکریا ادا کوم او د زړه نه د هغې بیا شکریا ادا کوم چې هغې ماله وخت راکړو او ناسته یې وکړه. کم سوالات چې موږ مقرر کړي دي د هغې مطالعه هم کړې ده او د هغې جوابات به انشاءالله راکوي. مولانا صاحب خپل تعارف وکړئ. اول خو منګه زه ستاسو شکرګزار یم زموږ دې غریزي علاقې ته پسمانده علاقې ته علاقه ګدون ته تاسو راغلي. نو اول خو ستاسو شکریا ادا کوو. تعارف زما دا دی چې زما نوم شریف حسین دی، والد صاحب مې هغه جانس خان دی او حیات دی هغې الله دې د هغې په عمر کې برکات واچوي. او زموږ محمد خیل زموږ محله ده، ساران خیل، محمد خیل، او دا ګندف زموږ کلی دی. علاقه ګدون ده، ډېره ښکلې پخوانی او ډېره الحمدلله پرسکون ماحول دی په دې کې. او زما څلور وروڼه دي الحمدلله، څه خویندې دا څلور څه وفات شوي دي، یو وفات شوې ده. او الحمدلله د قرآن او سنت خدمت کولی یو. تاریخ پیدایش زموږ خو دلته چونکې زمینداره کور دی نو داسې پخوا دا لیکل نو، خو زما د روندار په روایت باندې چې هغه ډېره ذهینه ده، د هغې ورور وفات شوی، زما د ماسي زوی و زبیر د هغه نوم و. نو زمونږ والده چې دی نو هغه وایي چې ما ته خو صرف د جمعې ورځ یاده ده، خو ما د هغه په کتبه باندې وکتل نو زما تاریخ پیدایش چې دی دا 14 جون 1978 د جمعې ورځ راځي. ماشاءالله. ستاسو بچي څومره دي؟ بچي الحمدلله زما څلور زامن دي، یو مې لور ده. څه مصروفیت دی؟ درس و تدریس. ماشاءالله. ستاسو عصري علوم میټرک پورې مې الحمدلله کړی. او دیني علوم؟ دیني علوم الحمدلله تخصص پورې PhD کړی دی. تخصص هم کړی. ماشاءالله. ستاسو قابل قدر اساتذه کرام څوک دي؟ الحمدلله ډېر ښه دي. زما ابتدایي زموږ نورداد صاحب و دې علاقه باندې د هغې خدمات دي، د قاید محترم صاحب د هغې هم شاګرد و، شیخ القرآن رحم الله سره هم په درسونو کې شریک شوی او هغې اصل کې اوسېدله په ټنډولایار کې، زه هغه ځای ته هم تللی یم. عارف شیخ رحم الله هلته کې امام و او ډېره لویه سلسله ده، هغه ځای ته زه تللی یم. د هغې استاد و حافظ دوست محمد صاحب، هغې به نه جي نه حافظ دوست محمد صاحب دا د هغه ځای و. او بیا به هغې چې ده نو پنډای شیخ صاحب به بیان له راته عنایت الله شاه بخاري رحم الله دوی به راتلو، نور مشایخ نو هغې نه د دې سلسله جوړه شوې. بیا چې دلته راغلې نو هغې پنجپیر ته هم بیا لاړلو. ابتدایي زما د هغې نه کړې ده او بیا زما تقریبا په تفسیر کې 16 استادان دي. زه دې ملګرو ته هم ما 16 انې دي، په تفسیر کې زما 16 استادان دي، 14 چې د هغې نه لکه زمونږ اول زما ابتدایي دی نه سبق بن قاری نوداد صاحب، او بیا زه شیخ القرآن رحم الله د تنار شیخ صاحب د هغې مدرسې ته تللی یم سن 1996 د هفتې ورځ 12 بجې 14 تاریخ او زه هغې سره ما 3 کاله تېر کړي دي. شیخ عبدالحی صاحب هغې نه مې قرآن کریم ویلی دی، قاید محترم صاحب نه 3 ځله مې په روژه کې قرآن کریم ویلی دی او په کال کې ما د هغې نه قرآن کریم هغه دورای حدیث په دوران باندې هغه هم ویلی دی. او د نیلوي صاحب رحمت الله علیه هم 2003 کې ما د هغې سره درس کړی دی. کابلګرام بابا رحمه الله، شیخ ولی الله صاحب الشهید رحمه الله تعالی علیه هغې نه هم قرآن کریم درس ما کړی دی. او باچا صاحب رحمت الله تعالی علیه، محمد یار باچا صاحب، او دې نه علاوه نور زمونږ خال شیخ صاحب د هغې نه شاپور شیخ رحمت الله تعالی علیه هغې نه مې قرآن کریم درس کړی دی. ویسا شیخ صاحب خصوصي استاد، ټول تقریبا ټول استادان ما راجمع کړي دي په یو هغه باندې. باچا مولوي صاحب نه هم هغې نه مې ویلي الحمدلله، هغې نه مې ویلی قرآن کریم. او طالب علم کې بهترین ملګري تاسو سره څوک و؟ ملګري خو ډېر زیات دي طالب علمای، او زما سره ابتدا نه هغه شهیدان شوي دي افغانستان کې د امریکې خلاف چې کوم جهاد و هغې کې شهیدان شوي دي او هغه څه وفات دي څه پکې ژوندي دي. سن فراغت ستاسو کله او کوم ځای نه شوی دی؟ 2004 او 5 کې 4 او 5 کې مونږ پنجپیر نه فراغت شوی دی. دې وخت کې ستاسو تدریسي خدمات څه دي؟ تدریسي خدمات خو الحمدلله زه فارغ چې شوم نو د قاید محترم صاحب او د نورو د مفتی اعظم مفتی سراج الدین صاحب چې هغې زموږ استاد دي، مربي دي، مشفق دي، زموږ پیر، هغې په وینا باندې زه خال ته تللی وم 3 کاله مې هلته تدریس وکړو. بیا د هلته نه رالم د خپل علاقې ګدون ته او په دې باندې دا مونږ دا مدرسه ده تعلیم القرآن د دې بنیاد هم کېښودو. ورسره د بناتو دپاره فاطمة الزهرا
رضی الله تعالی عنها هغه کې د حدیث پوری کتابونه دي او دې کې سکال ان شاء الله موقوف علیهم نه او تدریسي خدمات هم دي درسونه افتواریم کو ماهانم کو روزمره د قران او حدیث د فقه ټول درس ورکوم. جماعت طرف ته سوده ملو شي الحمدلله زه د جماعت د طرف نه خو او رکن د مرکزی هم منګه شمس حدیث ناظم صاحب هغه سوال جواب کوي راته او زو البته زه د مونږ چې کوم بورډ دی وحدت المدارس الاسلامیه چې هغه قائد محترم صاحب دغه صدارت کې خطیب صاحب دغه نائب صدر دي دغه نصاب کمیټه ناظم چې دغه غزو ټاکل شوی جماعتي رکن چې ملاویږي تاسو د ملاقات احساس شي تاسو ډیر خپل الحمدلله ډیر خوشحالي زه کوم زاړه چې راشي د قرآن رحم الله ته بدریان وامه ورو ناول زمو عبد الحدی کا راغلو ډیر خپل خبري هغه کې ډیر لطف حاصلېږي ځکه د قرآن رحم الله خبري ساده دي هغه تاغه کې یادي زړو سره چې دغه موجود دي چې دغه نه سره واغستل شي د دې تاسو اول تاسو کوم چې ملاقات شي زه خو الحمدلله ملاقات یو شي نو د درس خبري چې کوم ملګری د درس ته شاملېږي کنه شاملېږي چې کولی شي درس کوي کنه کوي زموږ دا خبره ده زموږ بهترین ذرایع څه کې دي شي نن سبا دروسو بهترین ذرایع خو الحمدلله د زموږ دا ټول دنیا ته دا دعوت ته چې دا عوام چې دنه دا ځانان تګي دي خو هغه علماء کرام چې هغه زین ته دا خبره نه د غورځېدلې چې کوم شی د امن دی او سکون پر راځي چې هغه د الله کتاب دی چې ټول خلک پریشان دي او سکون د الله په کتاب کې دی پر خو دی د دې ذرایع هغه مدارسو کې هم دا لاګو کول غواړي دا صرف د شاعت مدرسو کې دی نور مدرسو کې د دې درس داسې اهتمام چې د اغنشته جماعتونو کې هم جماعتونه دیم دي لپاره دغه ذرایع دي لوډ سپیکر دا سوشل میډیا هم دا هغه د غلطو لپاره استعمالي په کار دي چې موږ د قران کریم د انکولو لپاره ذریعہ وګرځو چې الټا شی په باندې حجت وګرځي هغه لپاره حجت نشي مناسب دا بار رحمت موريږي او د خست علاقم د منظرون دي ته علاقې خلک تفسیر څنګه رویه الحمدلله زمون د پښتنو بارکه خو دا مشهور ده جی چې پیدا دي پښتانه کړو نور د سره لګدان کړو دلته په خوانه متل دي او الحمدلله حیانات دي غیرتيان دي خصوصا د ملمه په حق کې ډیر زیات چدن دي مخکې دي او دا غي زنه ظاهر تاسو ذکر کول شم سن 1962 کې چې شیخ القرآن رحم الله کوم مناظرین راغلي دي نو هغه د ناکاره پیرانو ناکاره مليانو د لاسه هغه طالب علمان چې دن هغه والي شوی اگر چې پاغي باندې خلک چې کم دیندار خلکو اخفو بیا خصوصا زمون د عقل د میر صاحب چې زما د قران کریم هغه مستاذ دی هغه ما دا اوریدلی دي ما ته وی چې تاسو د غندف خلکو مون سره مرسته کړې ده او طالبانو لای کورکمن سر کړې دي او دا خاص کر دا کوم چې د مدرسه د اوس د خوا کې اړه کړې دي مشرانو چرګان وطني لال کړو چې ټیک د مسلو علمون نه بدل جهالت او وخت کې الاسقاط باندې مناظره و خدا د وهلو خلک نو او مل مسله سودا کار نه کوي نو دی خلکو ولا چرګان لال کړې دي وطني او دار سکر زدي تمام چې د مدرسه دي ځکه دا علما الله پیدا کړی دي شاید چې د هغه مشرانو هغه خدمت الله تعالی چې دن هغه قبول کړي او ځکه دا مدرسه چې وحدت المدارس بارک استاسو سره د قیام له شو نو دا خو چې د سکار د خپل کور شیخ صاحب چې څنګه وي قائد محترم صاحب هغه ډیر اعلی اولای زمونږ دا وطن دی په دې کې موږ چې دن هغه اوسېګو او د دې ادارې زمونږ ادارې دي موږ په دې کې دا غواړو چې تعلیمي سرکاري طریقې سره زمونږ د طلبه کرام چې دغه یادېږي لکه څنګه چې نورو بورډونو ور یادېږي پای کې دا د شیخ القرآن رحم الله تمنا او قائد محترم صاحب او د اوسونو مشایخ په دعاګانو اداي په مهنت باندې الله تعالی غي وجود ورک د څه وجوهات کړی شي ډېر علما دي زموږ جماعت هغه سره په مدرسه دی او د سره دا جی غلط فهمي ده داغي دا غلط فهمي ده او ان شاء الله تعالی وخت په وخت بچ دغه په خپل دې ته چې دغه جوړ شي خصوصا دا اوس چې کوم دا فتوی او د شونه روان دي خپل به دې تیاری کې چې بای لازم خپل بورډ چې د خپل کور ال درس نه غواړي تاسو د فتوی خبرو کوي کراچي د فتوی ورکړه دي د فتوی ورکول څه معیار دي نو دا خو دغه چې دغه خپل مفتیان دي خپل فتوی دي پای خو برملا چې ارز شوی دی هغه ویب سټ هم بند کړ دي نمبر هم بند کړ دي په کاردار چې ولی بندوي اس کولاوي ساتي پته وته لګي چې دا خلک چې دا زور لري دي اثر لري عوام چې الحمدلله په شوی دي دا خو هغه کله اعلان يترشح بما فيه نو پای کې چې کوم کسان ناشته مونږه یوسف بن ریسب رحمت الله علیه هغه نه یادو کوم چې مشایخ دي مشران دي اعتدال پسند دي دا کوم چې پکې ناشتي هغه مبتدعين یا د غیر جماعت ارکان دي هغه زمونږ د جماعت سره چې هغه بغض به حسد دي او دا بغض او حسد دغه چې دنو ښکار کیږي د فتوا په شکل کې کله په یو ښکار کې په خوم په انبیاء علیهم السلام باندې فتوی لګیدلې او په صحابه لګیدلې په حق پرستو لګیدلې خبره نه ده تاسو تصنیفات شته الحمدلله په الحال خو یو چاپ شوی دی خاصیات الابواب مبارکی خواص الابواب تحفه الاحباب چاپ شوی دی دا رنګ ما د امالی او ترجمه لري کړی دا هغه چاپ شوی دا
او کوم چې ما د قرآن کریم خلاصه یا د سورتونو نومونه په اشعارو لیکل دي نو هغه هم چاپ شوې ده او بل زمونږ یو ملګرو ډېر ښکلی هغه مجموعة الاقوال والاشعار زما د لسان نه ژبې نه هغه دا کړي هغه هم چاپ کړي دي او نور انشاءالله تقریبا داسې 30-32 پورې اراده شته دي انشاءالله را روان د جماعت کوم رساله تاسو ته د وخت مطالعه توحید او سنت الحمدلله خپل حاجی تاسیس د جماعت په حواله سره د جماعت شهادت ولې جوړ شي نو دا خو چې شیخ القرآن رحم الله دلته رالی او هغه دا وکتله څنګه چې د هغوی هغه خپل هغه چېرې د بدعاتو د شرکیاتو دورو چېرې دا خلک چې د شرکیاتو بدعاتو نه راوځي نو هغوی مجبوره شول دی ته چې دا کم کسان ورسره چې دن که مخالف وو نو خپل ملګري تنظیم برابر شو بیا تنظیم له ډانچه ورکړی شوله الحمدلله توحید او سنت د خپل اشعار لکه نام نهاد یو دیوبند نوم او دیوبند نوم او چې دن هغه حقیقت نو اصل دیوبندي شیخ القرآن رحم الله چې د بدعات رد وکړو د شرکیات رد وکړو د دیوبندي چې کوم معیار دی هغه بیا موږ الحمدلله ذکر کوو چې هغه کومې خبرې دي هغه په اشاعت کې دي بل ځای کې نشته الحمدلله کم کم ملکونو سفر کړی دی الحمدلله عربو ته الله تعالی متلم عمرې له او اوس دی تیر ځل کې چې دن هغه مسقط عمان ته چې دن هغه تللی وه نو خپل وطن دی به دی کې ټولو صوبو کې ګرځېدلي وو الحمدلله سفر کې تاسو ته څه مشکلات راشي تاسو الحمدلله څه مشکلات نه دي راغلي د الله مهرباني ملګري الحمدلله د جماعت هر ځای کې موجود دي او ډېر ښکلې مینه محبت کوي خصوصا تنظیم سره ډېر ښکلې مینه کوي ما درسونه شروع کړل هلته کې هلته الحمدلله ملګرو افتواري درسونه اوس هم نن د هغوی درس دی اوس د جمعې پسې د هغوی عمان کې درس دی ځای په ځای ما درسونه وکړو هغه ما متفق کړو بیا رايوځای شول درس یې شروع کړ الحمدلله تاسو هم دغه چې تاسو تجربه څنګه عمان کې تاسو الحمدلله هلته زمونږ واحد محمد قاري صاحب موږ سره مدرس پاتې شوی دی د قرآن کریم درس کوي ټول ملګرو ته راجمع کېږي ماشاءالله تاسو ذریعه معاش سره زه خپله زمیندار یم کور مې چې دن هغه زما والد صاحب زمیندار اوس هم زما زمینداره ده تر اوسه مې پی خرڅول او څه غواګانې څه پکې وفات شوي څه مې ګاډي له خرڅې کړي دي او الحمدلله خپله زمینداره کومه زموږ کورنۍ زمینداره نه عقیدي مخالفین سره ستاسو برتاو څنګه الحمدلله ښه حسن سلوک موږ خو چې کوم اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي هغه ظاهر خبره په مسله کې سوسي نه کوو مسله لکه بیانون او اخلاق او عادات خو د کافرو سره چې د مدارات راغلي خوش اخلاقي راغلي نو پاتې لا شول چې د نو مخالفین د خو نه پوي ده په میو کې کومه میوه زیاته خوښي یاره چې داسې کار دی چې زما دغه اشتها دا خبره نشته دی البته تریو شي نه دا سیو دا حافظه خرابوي نو هغې نه کوشش کوم چې نه خورم نارنج مالټه دا نیمبو خو تریو وي یاره جي بس هغه چې تریو وي کېدم او تقریبا په طعام کې کوم خوراک زیات خوښي دغه نه لرم دي رنګ کم خوښ دی ډېر حاجي رنګونو کې رنګ تاسو کم خوښ دی بس هغه ثلاثه تذهبن الحزن الماء والكلاء والوجه الحسن دا شین کې ډېر خوان کې زموږ علاقه ډېر شنه ډېر مزه کوي واقعي د شک نشته په کم شي باندې تاسو ډېر غوسه راځي ناروا باندې خلاف سنت ناروا باندې هغه کې چې زما خپل مینه زه په ګیله نه کومه هغه دی بشرانو ته زما پته هم ده معلومه ته چې ناروا وینم بس هغه باندې خفه کېږم ولو چې هغه بیا ارسي هغه برداشت نشم کولی څوک درته تحفه درکړي خو هم نیسه ورسره کوئ اخو جی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنو عادت مبارکه داري شاپور شیخ قصه برته وایم شاپور شیخ رحمت الله علیه دلته وتنو په مالا به ټانګوان راړل او تکش نو د خوراک بنو خو چې هغه براړو ما به ډیر پمینه جولای کې تر واغستل ډیر پمینه باندې چا به رخصت زبرانم بار کته خړګي واغې ته ورغلم تحفه هدیه خود رسول اسلام تهادو تحابو چې څوک سره اړیا قبل له خوشاله تاسو کوئ نو قربان زه خوشحالي خو په درس او تدریس کې دا موږ په دې خوشاله درس او تدریس ته خوشاله چې دا نه به سړی خپای حاجی سائل تاسو کې جواب نه معلوم تاسو کوئ الله اعلم الله ته پته ده تاسو په کچې دیو کې تاسو پاکستان وزیر اعظم جوړ کړی شي تاسو ته ترجیحات زه په وزیر اعظم چې دغه جوړېږم نه ما دا وزیر اعظم ډیر شي دا د قران او سنت څنګه چې قائد محترم سي زموږ مشایخ موږ درس موږ دا وایو چې دغه عضو ولا چې کوم دي نو دی دا بادشاہت اختیار کی لو علم ابناء الملوک لقاتلون بالسيوف امام بسم رحمت الله علیه کې د بادشاہانو زامنو ته پته ولګېدله چې زموږ په دې علم کې څومره خوند دی موږ سره په تور جنگو کې دا بادشاہي موږ چاره نور کوو از خطیب سے خبره دا کورسه زموږ څخه غستې نشي لګا حقیقت نو سب خو الیکشن قریب دی کچته سیاسي پارټي په سره مینه درته یاره جی هغه دې تم پته ماته نه راځي دلته چې سور دی الحمدلله هغه ته پته د قدر زموږ کې دلته مخ کې وزل هغه ودرې د گاډي نه ماته راکوشو ویجی ماته پته ده وما ته دعا وکړه مې الله دې د خیر کار واخلي هغه ما دا وویله عدالت جما کوم ملګری دي سیاسي په هغه تم دا پته راځي د شی نه استعمالي او نه کیدا او خدمت را الحمدلله ټول زیات کیږي تاسو سره کې دي اکثر زموږ د راکین په سیاسي پروګرام کې ډېر منډه تړي وي یاره جی دا خو زموږ شیخ القرآن رحم الله دی له بنیاد د سیاسي جماعت زموږ نه دی لکه او څنګه چې قائد محترم سي د وخت سره خبره ده چې کله څوک موږ سره موافقت کوي قرآن او سنت درسونه کوي هغه سره داو کې نور دا په دې کې وړاندېواله مخکې کېدل دا په دې طریقه باندې اسلام راضي نه
په دې ملکونو کې کم ملک خوښ دی ولې؟ پاکستان دي اول خو د دین په لحاظ سره مکه او مدینه دي مراکز پای کې دي، نور د مسایلو په لحاظ سره د آزادوالي د مسایلو په لحاظ سره زمونږ دا وطن دا د اهلو په لاس نور دا بهترین وطن دی. د دروسو تنظیم زه لړم نه داسې درسونه کولی شي نه داسې سبقونو تنظیم په نورو ملکونو کې شته دی او دا دې ځای کې دی الحمدلله چې دا پرسکون ماحول کم ازادي چې موږ دلته الحمدلله کې نشته دی. مملکت پاکستان دی وخت ډېر مشکل حالات سره دی، دا څه وجوهات کې دي شي او د دې څه سبب بسي؟ د قرآن او سنت چې دی هغه حکمیت اعلی ویل دی هغه نه دی نافذ کړی، ځکه چې پریشان دي. سبب همدا دی چې قرآن او سنت قانون نافذ شي بس عمل مراشي ان شاء الله. تاسو مکتبین او طالب علم کتاب پټي تاسو راګیر کې څه وسر کوي؟ یاره جی طالب علم چې دی کتاب نه پټي یا بغل راغلی کتاب پټي بیا ستاسو سلوک څه زمونږ تر اوسه دا راغلی دی الحمدلله او نه دی الله راولي نو سلوک مو سره نه راغلی. د غلطي اصلاح څنګه کوي؟ غلطي اصلاح د خپل وس مناسب هغه د قرآن او سنت او واقعات د سلف صالحین هغه ذکر کوو چې دا اصلاح وشي. جماعت کې داسې تاسو ته تکلیف ملو شي اوس پورې تاسو واقع بیانول شي نو قربانه خو داسې خبرې هغه پټې د الله سره خبرې کنه نور په مسلې بیانولو کې دلته ذکر دا بدعت بندېدل دي مشرانو ته پته ده په ماډزیم شوي دي هر څه شوي دي خو الله پاک هغه ناپوهي وداغي حالات راغلي دي الله ختم کړي. سره مخکې تاسو یو درس متاثر شوی دی او غجی بار اوتله کې زمونږ درسو د سلورو کالو راسه هغه په نوم دی او تبلیغي باندې موږ هر تبلیغي نه ځکه اوسم چې کوم درس تدم هغه تبلیغي دی شیرخان استاد نوم دی 60 کې دا جمعات ته او هغه د مینت کې اعلان کې ازادي لري دی خو اساړي ډیر مینناک ته اشاعتی دی او تبلیغي دی هغه چې دا درس په موږ لچې د راکای دلته کې موږ ملګری تکلیف کو اړایزو هغه درس زموږ متاثر شوی باندې شو ما په روډ باندې مې درس کړو لله المشرق والمغرب درس زموږ د کار دی پردو بینو هغه الله خور کو غیب الله دین کې واچي او کنا چې نو ملک خدا تنگ نه سپایګه د لنګ نو بل ځای کې درس شروع شي درس بل ځای کې شروع دی الحمدلله خیر وته اده ختم شوی دی. تاسو جماعت اراکین د پارس مشوره ورکوي یاره قربان موږ چې شوراګانې خپل پابندۍ سره کوي او خپل کار تکار وي پر دې کار خپل چې په سر باندې راخلي او کوم چې زموږ د توحید او سنت زموږ چې کوم اهداف دي مقاصد توحید او سنت باندې شاته لیکل شوي دي هغه اهداف ځان ته مخې ته کې په غیبه خپل من او تن او جان مال هر څه قرباني چې دا ورکه الحمدلله موږ په ورکولې. جزاک الله خیر. عزتمند دا مفتی شریف حسین صاحب دامت برکاتهم موږ مختصر خبرې وکړې بارانو وریږي درس وخت شوی دی کنه تاسو خو ډیر زیات چې نور تیمو کو بار ان شاء الله بیا موقع ملایږي رابطه وکړو ملاقات وکړو تاسو ته دغه احوال چې کوم ذکر کوو په دغه مرزه اکتفا کوم او د شکریا ادا کوم ډیر مهرباني. السلام علیکم.